الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال بدغی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے زمونږ استاسو د ټولو د مشرانو د کشرانو د همزولو د حاضرینو د دغې سامعینو ټولو د حاضری په خپل بارگاه کې قبول مقبول او منظور فرمائی. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ استاسو د حضور صلی الله علیه وعلی آلہ وسلم مبارک کامل مینه او کامل اطاعت و بروز محشر د دوی مبارک و شفاعت زمونږ نصیب فرمائی. په سټیج باندې تشریف فرما په ډېر درناوي سره علماء کرام، خطباء عظام، مشایخ کرام، نعتخوانان مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام او نږدې او د لرې نه زما ډېرو محترمو مسلمانانو، الله کریم د حضور مبارک د دغې میلاد په خاطر باندې بار بار د حضور مبارک دیدار زمونږ نصیب فرمایي. ډېره زیاته ښکلې نعتخواني وشوه او زمونږ ډېر قدردان جناب فیضان جنیدی صاحب او ډېر قدردان جناب شمس جنیدی صاحب ډېره ښکلې او زړه پورې نعتخواني مې دلته هم واورېده او په لاډ سپیکر باندې هم واورېده. او زه به م انشاءالله العزیز دوه درې خبرې د حضور مبارک د نسبت او د دوی مبارک او د در سره د یو ادنا د ګداګرۍ په نسبت بنیاد باندې یو دوه درې خبرې وړاندې کول غواړم. الله کریم د حضور مبارک پاک مینه زمونږ نصیب فرمایي. سامعینو حضران د وړاندې د دې نه چې زه د خپلو خبرو آغاز وکړم نو ما ته رایاد شي چې غالباً چې 2017 یا 2018 کې دلته میلاد شریف له راغلی یم او سټیج دې طرف نه جوړ شوی او خلک داسې ناست. هغه ورځ هم ما ته رایاده ده چې ستاسو کومه مینه وه، کم محبت او ستاسو کم شفقتونه وو، هغه ورځ هم ما ته رایاده ده. او نن بیا یو ځلې د ستاسو په دغې درانه عزت سره او په دعوت سره زه حاضر یم. زه د خپل شاګرد خاص د خپل ځان دپاره فخر جناب مفتی ثناء الله جنیدی صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم او د هغوی د والد صاحب او د دې میلاد شریف کې چې چا
مرسته کړې ده او د چا لږه خوردم وخوړه د ټولو شکریا او د ټولو حاضرینو شکریا ادا کوم چې یو ځل بیا تاسو سره میلاو شوم په دغه میلاد شریف کې د حضور مبارک د یاد دپاره راجمع شو. الله کریم زموږ ستاسو همیشه دپاره د خیر او د خوشحالو په محافلو په مواقعو کې راجمع کړی کي او د غمونو د دردونو تکالیفو او د پریشانیو د معاصیو د ګناهونو محافلو نه الله کریم موږ ستاسو لرې لرې وساتي. سامعینو حضراتو، د حضور مبارک په یاد کې راجمع شوي یو او زه دا وایم چې د حضور مبارک یاد دا د هر چا نه خدای پاک نه اخلي او د حضور پاک یاد نه چا هر چا نه اوریدل اخلي. خوش قسمت دی هغه خلق چې د حضور په یاد کې راجمع شي. خوش قسمت دی هغه خلق چې د حضور په یاد کې اوریدلو کی. خوش قسمت دی هغه خلق چې د حضور مبارک د یاد د پاره د داسې پروګرامونو اهتمام وکي او ټول نه زیات خوش قسمت دی هغه خلق چې د حضور په یاد باندې کیمنی پانسی کارمو کی پروګرام را جوړ کی او د حضور په یاد باندې د خوشحاله اظهار وکي. زه وایم چې د فتنو په دغه دور کې داسې خلکو نه خوش قسمت خلق نشته دی او خوش قسمتي دا لویه خوش قسمتي ده چې هغه چا یو ښکلې خبره کړې ده. دا بلا تشبیه و تمثیل عرض کول غواړم چې د هر چا یو خپل سوچ و فکر وي چې څوک هم یو خپله محبوبه لري، څوک هم یو خپل معشوقه لري. د عاشق او د محب او د محبت لرونکي هم دا یو ارزو وي چې بس دا صرف زما دی، دا صرف زما شي او د توجه ما طرف ته وي او د ما توجه صرف د هغه طرف ته وي. د هر یو د عاشق یو دا سوچ و فکر وي. خو لیکن رب العزت چونکې خالق او مالک دی، خپل محبوب یې د ځان دپاره پیدا کړو چې دا محبوب ما ځان له پیدا کړی. خو ای زما بندگانو په تاسو کې مه در اولیږلو، تاسو هم لږ وګورئ چې ما ځان له څنګه محبوب پیدا کړی دی. تاسو هم زما محبوب لږې جلوي وګورئ، زما د حبیب لږې اداګانې وګورئ، زما د حبیب مبارک د مخ دیدار وکئ، زما د حبیب مبارک د زلفانو مقام وګورئ، زما د حبیب مبارک د چشمانو عظمت وګورئ، زما د حبیب مبارک د ادا عظمتونه وګورئ، زما د حبیب ملاست وګورئ، زما د حبیب بازار کې ګرځېدل وګورئ، زما د حبیب لږ ادا د عبادت وګورئ، زما د حبیب ادا د سجدو وګورئ، زما د حبیب د ادا د قرآن کریم نزول وګورئ، زما د حبیب ادا د خپلو اصحاب کرامو سره د ادا د ناستې وګورئ، ادا د الفت وګورئ. گویا رب العالمین دا محبوب ځان دپاره پیدا کړو، راویلېږلو په مونږ کې. رب فرمایي ای زما بندگانو کم محبوب چې ما ځان له پیدا کړی تاسو له هم درکړو، له خو یې وګورئ چې رب العالمین ځان له څومره ښکلی محبوب پیدا کړی دی. رب العالمین مونږ له راولېږلو چې لږ یې وګورئ، د حضور مبارک مقام و رتبه وګورئ، د حضور مبارک आवाज و گفتار وګورئ، د حضور مبارک ناز د ادا وګورئ، د حضور مبارک ولاړه ناست وګورئ. دا حضور مبارک مونږ له راولېږلو چې ویې ګورئ چې دا حبیب کبریا صلی الله علیه و آله وسلم د کمو مرتبو خاوند دی، د کمو عظمتونو خاوند دی. او هر چا یو ځان له خپل سوچ و فکر وي، خو زه به خپله بذات خود یو خپل تصور دا لرم او یو خپل تخیل دا لرم. حاضرینو ستاسو په توجه کې دا جمله عرض کول غواړم. زه وایم چې دا کم کمالات دي او دا کمو ته مونږ عظمتونه وایو او کم ته شان و شوکت وایو. زه خپله یو نظر دا لرم چې دا کمالونه م هله کمال شو، د عظمتونه م هله عظمت نامه ور پورې شوه،
دا شان هم هله شان شو چې صفه د مصطفی شو. چې کله دا شان هله شان جوړ شو د عظمتم په عظمت په نگاه ورته خلق زکه ګوري چې دا عظمتونه کله د حضور صفت جوړ شول، د حضور رتبه او مقام جوړ شو. دا مقام هله مقام شو چې مقام د مصطفی شو. عظمت ته هله عظمت ملاو شو چې عظمت د مصطفی شو. رتبه هله رتبه شوه چې رتبه د مصطفی شوه. گویا ما الفاظو نچور داده چې دا رتبه چې کله چاته ملاو شي نو اعلی شي. رتبه هله اعلی شوه چې رتبه د مصطفی شوه. دا رتبه په خپله ځکه رتبه شوه چې رتبه د مصطفی شوه. چاته چې کمال ملاو شي عظمت ته ورسیږي. زه وایم چې دا کمال ته کمال ځکه ملاو شو چې کمال د مصطفی شو. هر یو شي او هر یو سیز ته هر یو سیز کمال ته محتاج دی او عظمتونه او کمالونه حضور ته محتاج دي. او زه به دا جمله په دې تناظر کې وړاندې کم. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلی آله وسلم مبارک په حق باندې یو یهودی د سیدنا ابو الحسن خلیفه رابع داماد رسول شیر خدا والد مجتبی والد امام حسین سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یو ورځ یہودی پوښتنه وکړه. پوښتنه ته کوي یا ابو الحسن صف انت خلق رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم. اے علی د حضور اخلاق و بیان راته وکړه. ډیره باریکه خبره عرض کوم. حضور د اخلاق و بیان راته وکړه. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہودی توائی. چا توائی؟ لگ دمی نے جواب راگے. چا توائی؟ حضرت علی شیر خدا باب العلم دے د حضور د علم خار دروازه دا. جواب لسنگ ورکی دیر جور او باریک جواب دے. ورطا فرمائی عرض کا یہودی اے علی شیر خدا د حضور مبارک کمال راتا بیان کا، د اخلاق و عظمتونو بیان راتاو کا. حضرت علی شیر خدا ورطا فرمائی د حضور د عظمتونو بیان بدرتا اوکم خود تانم د اڑان دی د دین جز بیان اوکم د تانم یو پختن کو مدا چه صرف انتا الدنیا صاحب تماتا د دنیا کمال و د دنیا وضاحتو کا چه دنیا سشے رہے دنیا سر و دوبارہ د دنیا سر او آخر او ابتدا و انتہا پارک رات لگتا بیانوں کا چه دنیا سشے رہے. یہودی ورتوائی یہودی ورتوائی چه اے ابو الحسن اے علی شیر خدا دا خلو یا دنیا دا دغیلوی دنیا بدرتا کم بیان کم دغیلوی دنیا بدرتا کم صفت بیانوم دغیلوی دنیا بدرتا کم عرق بیانوم کم سیز درتا بیان کم. حضرت علی شیر خدا ورطا فرمائی چه اے جناب اے یہودی قرآن کی رب فرمائی چه متاع الدنیا قلیل د دنیا متاع چه دا قلیل دا دنیا وڑا دا دنیا مختصر دا او حضور بعد اخلاق بارکے رب العالمین فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے یہودی چه تو قلیل نشے بیان ولے زب عظیم اخلاق دا حضور سنگا بیان کم. اے یہودی چه تو دنیا
رب ورته قلیل وایي ته نشي بیانولی ته وایې چې زه د دنیا کم اړخ بیان کم د دنیا کم طرف بیان کم د دنیا ابتدا بیان کم که د دنیا انتها بیان کم که د دنیا اول بیان کم که د دنیا آخر بیان کم که دنیا کې د خلقو ذکر وکم که دنیا کې د جناتو ذکر وکم که دنیا کې د ځمکې ذکر وکم که دنیا کې د اسمان ذکر وکم یهودي ورته وایي چې زه د دنیا کم اړخ بیان کم ورته فرمایي چې دغه لویه دنیا وړه ده حضور اخلاق د دغه ټولې دنیا نه اعلی دي رب فرمایي وانک لعلی خلق عظیم اے محبوب دستا اخلاق عظیم دی دنیا قلیل دا حضور اخلاق عظیم دی چې اے یهودی ته دنیا نشي بیانولی زه د حضور اخلاق به څنګه بیان کوم ضمن کې خبر عرض کوم ضمن کې خبر عرض کوم او هغه دا چې د حضور اخلاق عظیم دي څوک نشي بیانولی خو یاد ساتئ چې عظیم اخلاق چې نه بیانېدونکي دي دا د حضور صرف یو صفت دی د حضور صفتونو نه یو صفت اخلاق عظیمه دی چې اخلاق عظیمه چې د حضور یو صفت دی څوک یې نشي بیانولی بیا به د حضور مبارک نور څوک صفات بیان کی علما لیکي چې کتابونو کې چې کم صفتي نومونه د خدای پاک ذکر دي هغه 1400 دي څو دي 1400 دي او علما لیکي چې څومره صفتونه صفتي نامې علماء د تحقیق نه بعد کتابونو کې بندگانو ته صرف پته د هغه 1400 دي د خدای پاک د صفتونو په مثل باندې د حضور مبارک صفتي نومونه 1400 دي او د 1400 صفتي نومونو نه یو صفت د حضور دا دی چې حضور له الله پاک اخلاق عظیمه ورکړي چې اخلاق عظیمه د 1400 صفتونو نه یو صفت د حضور څوک نشي بیانولی د حضور 1400 صفتونه به بندگان څه بیان کړي بس مونږ دا ویلی شو چې رب العالمین حضور خپل محبوب پیدا کړی او د حضور حقیقت سوا د خدای پاک نه بل چاته نه معلوم رب ذوالجلال چې مونږ له کوم محبوب را کړی دی او د کم محبوب کریم په نامه باندې مونږه دلته راجمع کیږو یو خبره را یاده شوه په مینه باندې واورئ اگر چې د ستاسو مینې ته ګورم ډېرې خبرې مې زړه ته راځي او وایم چې بیان شي خو لیکن وخت نزاکت هم وي او زه به د خپل صحت لږه هم خیال به ضرور ساتم خو دا خبره چې زه وکړم شاید چې زمونږ زړونو ته ټکور میلاو شي علما لیکي چې د حضور مبارک په یاد کې چې څوک هم راجمع کیږي د حضور مبارک د یاد دپاره چې څوک هم اجتماع کوي او داسې غونډه کوي چې دا کومه غونډه زمونږ ستاسو ده یاد ساتئ په داسې اجتماع باندې په داسې غونډه باندې رب العالمین طرف نه د انوارو باران کیږي دا زه نه وایم دا زما قول نه دی اوچت کوي فیوز الحرمین کتاب د شاه ولی الله رحمت الله علیه چې ډېر لوی ولی الله دی نومي ولی الله دی او دیم ولی الله عالم ربانی محدث کبیر دی هغه مبارک فرمائی فیوز الحرمین کتاب کې ارشاد فرمائی چې د مکې معظمې شریفې د عمرې دپاره زه تلی وم الله پاک دې مونږ بار بار نصیب فرمایي چې زه عمرې له تلی وم او د ربیع الاول شریف میاشت وه او د ربیع الاول شریف په میاشت کې د 12 د ولادت د حضور مبارک شپه وه چې په هغه کور کې میلاد شریف روانو د 12 ربیع الاول په شپه باندې
چې په کم کور کې د حضور مبارک ولادت شوی و چې اوس پکې دغه سعودي عرب خلکو یو لایبرری پکې جوړه کړې ده او غټ بورډ هم لیکلی دی چې یہ حضور پاک کی ولادت کی جگہ ہے، یہاں پر آنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے اور نہ مستحب ہے. دوی به غټ لیکل دا کړي چې دلته راتګ نه فرض دی نه مستحب دی او نه سنت دی، دلته راتلو ضرورت نشته دی. خو چې څوک د دې خبرو پسې ګرځي د هغې به ضرورت نه وي. مونږ خو د حضور د قدمونو د خاورو غلامان یو. مخکې زمانو کې به د حضور په کور کې هغه کور چې کم کې د حضور مبارک ولادت شوی دی، مخکې زمانو کې به د 12 ربیع الاول په شپه باندې د حضور په دغه ولادت کور کې به میلاد شریف مناوېدو. او شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې زه کله 12 ربیع الاول په شپه باندې میلاد شریف له لاړم، ما چې څنګه انټري وکړه زه څنګه ورداخل شوم، شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې څنګه میلاد مناونکو او ته وردننه شوم، ما بره د اسمان نه دا ولیدل چې په میلاد مناویدونکو باندې د خدای پاک د رحمتونو باران را روان دی. خو شاه ولی الله رحمت الله علیه حضرین و شاه ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې ما د رب ذوالجلال د طرفنا په میلاد مناونکو باندې انوار او تجلیات ولیدل. خدای فرمایي چې زه صرف یو څیز کې په سوچ کې یم چې دا کم انوار مو ولیدل دا مې د سر په سترګو باندې ولیدل او کنا د روح په سترګو باندې ولیدل. وایي چې لیدلې مخامخا دي خو د سر په سترګو مو ولیدل او که د روح په سترګو مو ولیدل. حاضرو موږ د سر سترګې مړندې دي، کتاب کې راته څه نه ښکاري، کتاب کې هغه څیزونه ګورو چې حضور ته په دې ځای کې غیب نه و، حضور ته په دې ځای کې حاضر ناظر نه و، حضور مبارک دا شان نه و دا شان نه و، د سر په سترګو باندې مړاندې یو. خو چې چا د سر سترګې هم بینا وي د زړه سترګې هم بینا وي، هغې خلک دا وایي چې چا ته خدای پاک علم او عرفان دواړه ورکړي وو، هغه خلک دا وایي چې چېرته میلاد مناویږي د خدای پاک د رحمتونو باران راولېږي. منصور بن عمار رحمت الله علیه پکور کی میلاد روان دے، سر روان دی زمین جواب را کے سر روان دی میلاد شریف را روان دے. منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ فرمائی خپسور باندې میلاد روان دے. د میلاد په دوران کې یو سوالګر ودرېدو آواز کوي اے میلاد مناون کو زړې غریب یم، ډېر محتاج یم، ډېر ضرورتمند یم، یو 4 دیناره مو پکار دی. 100 دیناره 100 دیناره 4 دیناره مو پکار دی د الله په نوم به څوک راکړي. منصور بن عمار په کور کې نورانی وجدانی روحانی میلاد آغاز کیږي لګیا دی. په دې دوران کې یو غلامو مسلمانو هغه ودرېدو ورته وایي چې اے منصور بن عمار رحمه الله تعالی دا دینار بزور کم، خو ته د خدای پاک دوست دی، ته د خدای پاک نازولی، ته مستجاب دعوات دعاګانې د قبلیږي، تا کور له راغلی سوالګري له به زه 4 دیناره ورکم خو یو 4 دعاګانې به راته ته کوې چې دعاګانې خو زما کار دی، قبلول د رب العالمین کار دی، دعا به درته وکړم خو زما کور له راغلي سوالګر له 4 دیناره ته ورکړه. مختصرا دا میلاد شریف ختم شو، 4 دیناره سوالګري ته میلاو شول. منصور بن عمار رحمت الله علیه دغه د یهودي غلام رالو
ورته یې چې یو څلور دعاګانې راته وکړه چې وایه کم کم دعا درته وکړم. سبحان الله، نه په مینه باندې سبحان الله. ورته فرمایي چې یو دعا راته دا وکړه چې رب کریم ته عرض وکړه، دعا خواست وکړه چې رب دا کم غلام ناست دی دا درنه غلامۍ نه ازادي غواړي. دعا کوي رب کریمه غلام ازادي غواړي، خدای ته آزاد کې. دویمه دعا څه غواړي؟ دویمه دا دعا غواړم چې غلام زه د داسې یهودي یم چې غیر مسلمه د دعا وکړه چې یهودي ایمان راوړي. دعا کوي رب کریمه د دغه مسلمان یهودي مالک و آقا خدای ایمان ولا ورکې. دریم نمبر دعا دا غواړي چې غریب یم چې مالدار شم. دعا کوي رب کریمه ته غني ذاتې د پې پروا ذاتې د چا سوال نرد کوونکې ذاتې. رب دغه غریب غلام آزادم کا، آقای مسلمانم کا، دا غریب مالدارم کا. او څلورم نمبر دعای چې راته دا وکړه چې رب کریم ته عرض وکړه، دعا وکړه چې رب کریمه غلامم ګناهګار دی چې کمې آقا دی آقام ګناهګار دی. رب کریم آقا تم بخنه وکړه، رب کریم غلام تم د ګناهونو بخنه وکړه. څلور واړه دعاګانې وکړې. پروګرام میلاد شریف ختم شو، غلام روان دی خپل کور ته. د یهودي آقای او مالک یهودي دی، دروازه ټکیږي، دروازه یې کلاو کړه. یهودي ورته آواز کوي چې اے غلام نور کله خو په وخت راځي، نور کله خو په وخت راځي، نن په دې کال په دغه شپه کې ناوخته رالی، خیر خو څه چلو؟ یهودي ته غلام وایي چې نن زه هله لیټ شوم، نن ځکه لیټ شوم چې نن د حضور د ولادت شپه ده او د منصور بن عمار په کور کې میلاد مناوېدو. زه ځکه لیټ شوم چې زمونږ نبي د ولادت شپه ده. ورته وایي چې هلته تا ته څه میلاو شول چې لاړې او راغلې؟ ایجي ما ته څلور دعاګانې میلاو شوې. نبي نه سبحان الله ووایه، وای چې ما ته څلور دعاګانې میلاو شوې. څه دعا درته میلاو شوه؟ چې یو دعا راته دا میلاو شوه چې دعا راته وکړی شوه چې خدای پاک د آزاد کا. آقا ورته وی چې دا دعا د قبوله ده، نن نه بعد مان آزاد دی. چې دویمه دعا دا وه چې یا رب العالمین د دغې غلام آقا مسلمان کا. ورته وایي چې ناس په همدې تمه باندې ومه کلمه راته ووایه چې مسلمان شم. یهودي کلمه وویله او مسلمان شو. ورته وایي چې درېمه دعا د څه غوښتې وه؟ چې درېمه دعا مو دا غوښتې وه چې رب کریمه ما مالداره کې. ورته ویل چې تا څو دیناره د خپل رب په نامه ورکړي چې ما 4 دیناره ورکړي، تا د رب په نامه 4 دیناره ورکړي، ما د رب په نامه 4000 دیناره درکړل. چې څلورم نمبر دعا سبحان الله. څلورم نمبر دعا د څه غوښتې ده؟ څلورم نمبر دعا مو دا غوښتې ده چې رب کریمه ما م وبخې، رب کریمه زما د آقا ګناهونه معاف کې ویې بخې. آقا ورته وایي چې دا زما د وس نه بار ده. کلمه مو ویله مسلمانم شوم، اختیار مداو آزاد مم کې، اختیار مداو 4000 دینار مم درکړل. خدا اختیار زما نشته چې ځان تم ګناهونه معاف کم، تا تم گناہونه معاف کم. معاف کون کے صرف وحدہ لا شریک دے، معاف کون کے صرف رب المشرقین دے، معاف کون کے صرف رب المغربین دے، معاف کون کے صرف غفار دے، معاف کون کے ذات صرف غفور دے، معاف کون کے ذات صرف رحمان دے، معاف کون کے ذات صرف رحیم دے، معاف کون کے ذات صرف ستار دے، معاف کون کے ذات صرف جبار دے. دا دعاگانے او دا گناہونه دا بخشش دا صرف دا غفار ذات سره مناسب او شایان شان دی.
فرمایي چې کله یهودي په خوب باندې ورالو کلمه نصیب شوه ایمان نصیب شو په خوب باندې ورالو پته نه چې په هغه شپه باندې به دغه یهودي د ایمان په رڼا کې د ایمان په ښکلا کې څنګه خوب کړی وي چې څنګه دی اوده کېږي او سبا راویښېږي غلام ته اواز کوي چې ای غلام دی خوا راشه چې کومې درې دعاګانې وې هغه پرون قبولې شوې دي چې کومه څلورمه دعا ده هغه شپې قبوله شوې ده غلام ورته وایي چې آقا څلورم نمبر دعا څنګه قبوله شوې ده ورته فرمایي چې جناب والا ما سترګې چې څنګه ورغلې ما شپې خوب کې داسې یو منظر ولیدو چې رڼا رڼا وي ښکلا ښکلا وي حافظي اواز کېږي او راته وایي چې ای یهودي ای نوی مسلمانه درې دعاګانې د ستا اختیار او قبولې دې کړې څلورمه دعا زما اختیار ده زه یې قبلومه ای یهودي ای نوی مسلمانه تیر شوي ګناهونه تا ته هم معاف کړل ستا غلام ته هم معاف کړل فرمایي چې څلورم نمبر دعام قبوله او منظوره شوه یاد ساتئ حاضرینو داسې واقعات کتابونو په شد امت باندې ذکر کړي دي خو یاد ساتئ الحمدلله موږ هم دا ایمان دی زموږ هم دا عقیده ده چې چېرته د حضور یاد کېږي چرته د حضور مبارک ذکر کیږي چرته د حضور کمالات بیانېږي چرته د حضور معجزات بیانېږي چرته د حضور خصائص بیانېږي چرته د حضور خصائل بیانېږي چرته د حضور رفعتونه بیانېږي چرته د حضور کمالات او عظمتونه بیانېږي یاد ساتئ داسې محافلو په دنیا کې هم خیر دی په قبر کې هم خیر دی په دنیا کې هم دغه خلکو ته اعزاز دی آخرت کې به هم اعزاز وي دغه خلک په دنیا کې به هم رب ته ګران وي دغه خلک په آخرت کې به هم رب ته ګران وي محترم سامعینو حضراتو دا هغه محافل دي چې دغه محافلو ته هر چېرته ځئ انعکاس یې کوئ د داسې محافلو اهتمام کوئ د جومات کې چې څومره ښکلی سجاوټ شوی دی دومره اهتمام شوی دی دا د چا دپاره دا صرف د حضور دپاره دا د چا دپاره دي دا د خپل حضور دپاره دي د خپل محبوب دپاره دي د محبوب کبریا دپاره دي محمد مجتبی علیه الصلاة والسلام مبارک دپاره دي ولې رب ذوالجلال زموږ په نیتونو باندې خبر نه دی ښه خبر دی چې دا سجاوټ نه د زوی واده دی دغه سجاوټ نه د زوی د لوسی عقیقه ده نه د زوی عقیقه ده نه د خپل ذاتي خوشحالي ده نه د بل د تر زوی خوشحالي ده دا ټوله خوشحالي دا د محبوب کبریا خوشحالي ده حاضرینو محترم حاضرینو هر چېرته چې وي او زه هر کله تقریبا څومره میلادونه وشول الله کریم دې خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمایي خو هر چېرته زه دا یو خبره ضرور کوم او ځکه یې کوم چې زه د سوشل میډیا سره ټچ یم او سوشل میډیا ګورو هم او خپله حصه او شرکت هم پکې کوو بس په سوشل میډیا باندې دغه یوه خبره ډېره خورېږي چې داسې میلاد چا دا کم کتاب لیکلی دی دا کم صحابي کړی دی دا دومره بېځایه ځای سوالات دومره بېځایه ځای د ایمان او د محبت د جذبې نه لرې سوالات زه عرض کول غواړم او دا ضرور عرض کول غواړم که زما د محبوب په میلاد باندې څوک دا سوال اوچتوي چې دا کم کتاب لیکلی دی زما د محبوب په میلاد باندې که چېرې څوک دا سوال اوچتوي چې دا کم صحابي کړی دی موږ خو صحابه کرامو نه ډېر زیات د حضور سره محبت کوونکي نه یو چې صحابه و نه دی کړی نو بیا یې موږ ولې کوو صرف دومره عرض کول غواړم صرف دومره عرض کول غواړم چې علما کرامو خدا را
دستا چې کومه د اتو کالو نه بعد کومه دستربندي ده دا دستربندي کم صحابي کړې ده دا دستربندي کم کتاب لیکلی ده دستا چې کم کانفرنسونه کېږي دا کانفرنسونه کم صحابي کړي دي دا کانفرنس کم کتاب لیکلی دی چې دستا کم سیرت پروګرامونه کېږي دا سیرت پروګرامونه کم صحابي کړي دي دا سیرت کتاب کانفرنسونه کم کتاب لیکلی دي که وایې چې نه لیکلی بیا یم کوم نو چې تا څه نه وي لیکلی بیا یم کوې زما میلاد دي نه وي لیکلی بیا یم کوم او که بیا وایې چې نه دا کتابونو لیکلی دي کتابونه په اشارو باندې ثابت دي به دا گزارش عرض کول غواړم چې د کم کتاب نه ته ثابتوې چې دستربندي شته نه او ثابتوې کانفرنس شته نه او ته ثابتوې سیرت کانفرنس شته نه او ته ثابتوې اجتماع شته نه او ته ثابتوې او که ته ثابتوې چې په کم دلیل د ستا دستربندي ثابته ده په کم دلیل باندې د ستا اجتماع ثابته ده په کم دلیل باندې د ستا سیرت کانفرنس ثابت دی په همغه دلیل باندې میلاد د مصطفی هم ثابت دی یا بغیر ثبوت کوي نو بیا بغیر ثبوت زم کوما او چې په کم ثبوت د ستا عمل جایز دی په هغې ثبوت باندې زمونږ عمل هم جایز دی چې په کم کتاب کې د ستا اوس راغلی کم کتاب کې د ستا سیرت راغلی په هغه کتاب کې میلاد مصطفی هم راغلی دی غرض ملا په دغو خبرو باندې هیڅ کله چرته تیر نه وځئ چې دا کم کتاب لیکلی صحابي نه خو موږ زیاته محبت کوونکي نشو کېدی چې هغوی نه دی کړی موږ یې څه کوو داسې ډېرې خبرې دي چې حساب و کتاب سره واخلو نو یو ګوته به ماته نیسې څلور به بیا تا ځان ته رااوړي خبره به بیا دې طرف ته راشي چې وبه وایو چې شرعا پکې عدم جواز څه قبح نشته د عدم جواز څه خبره پکې نشته د بدعت سیئه څه بوی پکې نشته الحمدلله میلاد شریف وایو هم دیتا چې کم کې د خدا ذکر کېږي کم میلاد کې د مصطفی ذکر کېږي نه د خدا ذکر ته څوک ناروا ویلی شي نه د مصطفی ذکر ته څوک ناروا ویلی شي ځکه چې خدا ذکر هم عبادت دی د مصطفی ذکر هم عبادت دی محترم سامعینو حضراتو خبره تر ډېرې زیاتې او ذهن هم منتشر شي چې کمه خبره دغې د جذبې او د محبت کوونکو سره زه شریکه کم خدا خبره هم زه ضرور وړاندې کول غواړم چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک محفل میلاد شریف مناول او د حضور مبارک په یاد کې راجمع کېدل دا د وخت ضرورت دی دا څه شی دی د وخت ضرورت دی فساد دور دی د فتنو دور دی د مصیبتونو د غمونو دور دی د مشکلاتو دور دی هر طرف ته فتنې دي په دې دور کې د حضور په یاد باندې چې کم اجتماعات کېږي کم محافل کېږي دی له تګ پکار دی بلکې مناول پکار دي چې سبا له بیا دا نه وي یونیورسټۍ کې پنجاب په یونیورسٹی کې یو سوال راغلی و چې حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نوٹ لکھ کے چې تاسو د حضور په زندګۍ باندې نوٹ ولیکئ تفصیل ولیکئ د یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جواب دا لیکي چې حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مکہ معظمہ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ اور انگلینڈ چلے گئے لکه څنګه د عام خلک وي که نه اعلیٰ تعلیم یې چې کلي کې وکړي ادنا تعلیم کلي کې وکړي او اعلیٰ تعلیم دپاره فلانکي ځای ته لاړ شي نو هغه هم دا خبره وکړه لیکلې وه چې حضور ابتدا تعلیم مکه معظمه کې کړی و او اعلیٰ تعلیم دپاره امریکې او انګلینډ ته تللی و دا خبره ولې کوي دا ځوانان د حضور د سیرت نه بېخبره دي د حضور د شان او د عظمت نه ناخبره دي او چې کله په حجره باندې جومات په جومات باندې بیٹک په بیٹک باندې پینډال په بینډال باندې
علاقه په علاقه باندې د حضور د یاد پروګرامونه مناو شي، د حضور په شان او په عظمت باندې بیانونه وشي، د حضور د سیرت او د کردار او د صورت نه علما تقاریر بیان کی، بیا به د حضور په شان باندې څوک داسې نوٹ او جواب نه لیکي، بلکې اعلی تعلیم حضور مبارک لا نه یونیورسټي ورکړی و، اعلی تعلیم نه حضور مبارک لا یو کالج ورکړی و، نو له استاد ورکړی و. که اعلی تعلیم دی، که اول تعلیم دی، که د دنیا تعلیم دی، که آخرت تعلیم دی، ټول تعلیمونه علمونه ولا رب العالمین ورکړي وو. غرض مو دا حاضرینو دا جمله مو عرض کول غوښتل چې دا محافل نن سبا د وخت ضرورت دی، په دې باندې فتوی لګونکي ده لږ احتیاط وکړي، په خپله فتوا باندې نظر ثاني وکړي چې په دې محافلو کې دغې ګلونو ماشومانو ته چې پوهېږي نه خو سبحان الله وایي. ولې سبحان الله وایي؟ به دوی ته دومره پته ده چې د حضور یاد کېږي، نور ورته پته نه لګي، خو دومره ورته پته لګي چې د موږ محبوب یاد کېږي. دا به ماشومان ځوانان شي، سبا له به بیا هم سبحان الله وایي، بوډاګان به شي د حضور په شان باندې بیا هم سبحان الله وایي. دغه درس ماشومانو ځوانانو ته د حضور د محبت پیغام میلاو شي، د حضور د عشق پیغام میلاو شي، د حضور د اطاعت پیغام میلاو شي. یاد ساتئ دا مسلمانان آینده ژوند کې بیا څوک بهکاو کولی نشي، څوک یې ګمراه کولی نشي، هر څه به خلک وکړي، خو دا مسلمانان د میلاد مناونکي به ورته دا وایو چې هر څه به کېږي، خو د حضور غلامي د چا دپاره موږ پرېښودی نه شو. موږ به پرون هم غلامان وو، موږ د حضور نن هم غلامان یو، موږ د حضور سبا هم غلامان یو. دا د حضور مبارک د محافلو برکت الحمدلله. او زه په تجزیه سره بعد تحقیق دا خبره کوم چې د حضور مبارک محبت چې کم خور دی، د حضور اطاعت چې کم په عوامو کې خور دی، د هغې یو لویه برخه دا د حضور مبارک میلادونه دي. دا د حضور مبارک په نوم باندې جوړ کړی شوي محافلو برکت دی، او دا برکت څه عام برکت نه وي چې دا برکت چاته هم نصیب شي. یاد ساتئ د حضور د در هغه برکت دی، د حضور مبارک د در هغه فیض دی چې چا هم نصیب شي. د ډېر ادنا نه الله پاک مرتبه د اعلی ور نصیب کی. او اختتام په خپلو خبرو په دې حدیث مبارک باندې عرض کول غواړم. سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حضرت سیدنا عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل. بس اخیری خبر عرض کول غواړم د ستاسو د مینې دپاره چې موږ د چا په نسبت باندې ناست یو، دا نسبت څه معمولی نسبت نه دی. محترم حاضرینو، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ خصائص کبریٰ شریف کے اور جملہ سیرت دیگار دارنگے علامہ عسقلانی رحمت اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ دا حدیث مبارک ذکر کرے دا حضور با معجزاتوں کے. حضور مبارک دا علاج دا پارا حجامہ اکڑا، علاج دا پارا ایسا اکڑا لو حجامہ خو پیچھنے کا نا خاص طریقے باندے دا بدن نوین اوباسی. مخ کے زمانوں کے ځان له طریقہ وا، اس زمانوں کے ځان له طریقہ دا، خو سنت تا بہتر دا چې انسان ہو کی چې چاہتے ضرورت. حضور مبارک دا امت دا تعلیم دا پارا حجامہ اکڑا. یو صاحب رالو محدثین مختلف نمونه ذکر کړي، مختلف مواقعوں کے حضور مختلف حجامے فرمائلی. حضور مبارک حجامہ فرمائلا او د حضور د بدن مبارک نا وین مبارک را بہر کڑا. یاد ساتے حاضرینو دا حجامہ کے اگا وینا را بہر کی گی چه کما فضول او گندوی نوی. خدا تصور چرتا تاسو نکے چه حضور مبارک دا سے اضافی یا گندہ رعاذ باللہ یا بد نسبت دا نا، دا حضور دا بدن نے خوشبو مبارک را بہر کڑا
او حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل چه اے عبداللہ لاړ د ما د بدن چې کومه وینه ده دا یې راویستې ده او داسې محفوظ ځای کې واچوه چې هغه تا ته د ټول نه زیات محفوظ ښکاري. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د حضور مبارک خوشبوداره وینه راواغسته او ډېره مې وګرځوله چې داسې محفوظ ځای کې دفن کړم چې کوم ځای د ټول نه زیات محفوظ وي. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چې زلاړم زنګلونو تم صحراګانو تم چې څومره وسمه کېدو وګرځېدم خو ماته د حضور د وینې د مقام او د رتبې په معیار باندې چرته محفوظ ځای ملاو نشو. چې سوچ مې دا وکړو چې محفوظ ځای به دا وي چې زه د حضور مبارک وینه وڅکم حضور مبارک وینه مبارک راواغسته او ټوله یې وڅکله. اصل کې انسان د خپل بدن نه چې وینه وځي دو کیفیته ضرور په راځي. دو کیفیته، یو کیفیت په دا راځي انسان ګبراویږي که نه ګبراویږي. دویم کیفیت په دا راځي انسان د خپلې وینې نه هم کرکه ورځي. وجه دا ده چې یو زما وینه ده یو د محمد مصطفی وینه ده. چې کله د حضور مبارک وینه راواغسته صحابي ګبراویږي نه، صحابي رسول له کرکه ورځي نه، بلکې د حضور مبارک د هر عضو نه د هر جز نه د حضور مبارک خوشبویانې به ختې او خوشبویانې به د حضور د بدن نه داسې ختې چې کله به حضور مبارک په یو کوڅه باندې تیر شو او هغه کوڅه کې به حضور مبارک و نه خو صرف تیر به او شاته به څوک هم په کوڅه باندې راغلل خلکو ته پته لګېده چې په دې کوڅه باندې حضور تیر دی ځکه چې په ټوله کوڅه کې به د حضور خوشبویي موجوده وه. صحابي رسول فرمایي ما د حضور وینه مبارکه وڅکله چې کله زه بارگاه رسالت ته حاضر شوم ما حاضریوں کا حضور مبارک راته فرمایل اے عبداللہ ابن زبیر وینه چرته محفوظ کړه ورته عرض کوي یا رسول الله ما په دا ځای کې محفوظ کړه چې د ټولو نه محفوظ ترین ځای دی. هغې حرکاتو نه د عبدالله ابن زبیر د مخ مبارک سکاناتو نه حضور مبارک ته پته ولګېده ورته ویې فرمایه چې اے عبدالله داسې راته ښکاري لکه وینه مبارکه د څکلې وي. عرض ورته کوي یا رسول الله ما ته د خپل بدن د ستا د وینې مبارکې نه زیات محفوظ نه ښکاره کېدو. یا رسول الله ستاسو اجازې نه بغیر ما د ستاسو وینه وڅکله. حضور مبارک ورته ارشاد فرمایلو چې ای عبدالله ابن زبیر بس د ما د نبوت وینه د ستا بدن ته لاړه او د ما وینه مبارکې نه به د ستا بدن جوړیږي بس ستا دپاره خوشخبري وي. ای عبدالله ابن زبیر چې د ما وینه د وڅکله بس اور د جهنم در باندې حرام شو. اے عبداللہ ابن زبیر پتا باندې اور د جهنم حرام شو. علماء لیکي چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د بدن نه به د حضور مبارک د وینې خوشبویي به ټول عمر له به خوشبویي تله او د دوی مبارک په بدن کې داسې یو قوت راغی چې علما فرمایي چې کله عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وفات شو او د غسل لپاره څملولی شو د بدن نه د حضور مبارک د وینې مبارک خوشبو تله. محترم حاضرینو دا مقام دا رتبه چې حضور ورته وفرمایل چې نن نه بعد پتا باندې اور د جهنم حرام شو. هغې وجه دا وه چې دغې صحابي رسول د حضور مبارک د وینې سره نسبت رالو او دغه معیار د نسبت دغه مقام د نسبت په بنیاد باندې عاشقان د عالمی دنیا د حضور په ولادت باندې خوشحالي ځکه کوي میلادونه ځکه کوي چې داسې پروګرامونو نسبت د حضور د در سره پیدا شي او د کم شي نسبت د حضور د در سره پیدا شو. په دنیا کې ګټور دی آخرت کې
کې ګټور دی، په دنیا کې به محبوب وي، آخرت کې به د رب العالمین محبوب وي. په دنیا کې دا خلک په دغه محافلو باندې ناز کولی شي، آخرت کې هم په ناز کوي. او انشاءالله دا در سره وثوق باندې وایم چې څوک د حضور میلاد مناوي، دا جمله باندې خپله جمله خپل خبرې ختمول غواړم او د سبحان الله آواز د ستاسو نه اورېدل غواړم. زه دعوې سره عرض دا کول غواړم په وثوق سره دلایلو سره چې څوک میلاد مصطفی مناوي، مرګ د نه مخکې به میلاد مصطفی مناویدونکو ته به دیدار مصطفی ملاویږي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.